السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو تاسو دا ویډیو ګورئ بیا راځو خبرې وکړو. د مکې مکرمې یو ډمه وه، دی به دا مجلسونه به یې کولو، په حجرو کې به ګډېده او خلکو به یې پیسې چانګلې. د دې دغه معاش او دغه د ګټې وټې ذریعه وه. خو چې کله په غزوه بدر کې ډېر شي کفار مړه شو، نو د مشرکین مکه هغه زور لږ کم شو. نو دا په دغې ورځو کې راغلي او مدینې منورې ته نبی علیه الصلاة والسلام لراله وی ای محمده صلی الله علیه وسلم وی دې له نه یم راغلي چې مسلمانه شوې یم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی څه له بیا راغلي؟ صحابه کرام هم پېژندله، ټولو پېژندله، مشهوره ښځه وه. وی څه له راغلي؟ وی ما باندې به چې چا پیسې چنګلې خو تا ټول ووجلو، سردارانو په ما باندې پیسې چنګلې خو تا ټول مړه کړلو. وی په مکه کې اوس زما ګزاره ګرانه ده، څوک را باندې د پیسو چنګلو نشته دی، مکه کې مې ګزاره نه کېږي. نو وی څه له راغلي؟ وی دې له راغلم چې ته د خپلو ملګرو ته ووایې زما سره امداد وکړي، ماله څه پیسې میسې راکړي، ما اوس هلته ګزران ګران شوی. نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وویل یو که د چا څه وس کېږي دې له یې ورکړئ، بس د دې له چې چا څه وس کېږي ورکړئ وله چې ځي. صحابه کرامو سره د خپل وس موافق چا څه ورکړي چا څه ورکړي، پیسې وله ورکړې او د مکې نه یې څه کړله، د مدینې منورې نه د مدینې نه را رخصت کړه. خو چې کله دا د مدینې منورې نه راتله که نه، نو یو صحابي و، د هغه نوم حاطب بن ابي بلتعه، حاطب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه، دا بدري صحابي دی، په بدر په غزا کې دی د نبی علیه الصلاة والسلام سره شامل شوی و. نو چې کله دا راتله که نه، نو هغه وله یو خط یو چوټۍ ولیکله او په چوټۍ کې ورته دا ولیکل چې نبی علیه الصلاة والسلام په تاسو باندې حمله کوونکی دی او داسې کسان یې تیار کړي، داسې کسان لکه دریاب دی، دریاب په تاسو باندې حمله کوي نبی علیه الصلاة والسلام. په خط کې دا ولیکل او دا د ښځې له یې ورکړو، دا به د ځان سره ووسي، مکه کې به هلته هغوی ته دا خبر ورکړي. دا ښځه را روانه ده، نبی علیه الصلاة والسلام باندې وحی راله، جبرئیل علیه الصلاة والسلام راغی، وی د الله پاکه پیغمبره ستا راز پاش شو، ستا چې د کم راز خبره وه هغه مکې والو ته ورسېدله. یو ښځې سره خط دی او حاطب بن ابي بلتعه وله ورکړی دی او هغه ښځه په روضه خاخ مقام کې روانه. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام درې تنه مقرر کړو، درې صحابه کرام مقرر کړو، حضرت علی رضی الله تعالی، حضرت زبیر رضی الله تعالی، حضرت مقداد رضی الله تعالی. دې دریو صحابه کرامو ته اسونو ته وخیږي اسونو ته او شابه هغه ښځه درنه ګورئ، هغه خط مکې مکرمې ته ونه رسئ، خط تر مکې ته ونه رسئ. دوی او په روضه خاخ کې به یې لاندې کوئ، نبی علیه السلام ته وویل په روضه خاخ کې به یې لاندې کوئ. بس ښځه په اوښ باندې روانه وه، دوی اسونو ته وختل، را روان شو درې واړه صحابه کرام او چې څنګه یې روضه خاخ مقام ته راورسېده ښځه هم هلته لاندې کړه چې ویې رسوله. بس اسونو نه راکوز شو، د اوښ موارې وله ونیو، اوښ یې ورله کېنه او ښځه یې ترې راکوزه کړه. ښځې ته یې خط راکړه، خط راکړه. ښځه زما سره خط نشته دی، وی خط در سره شته دی، خط راکړه. اوښ یې ورله ولټو، د دې چې کوم سامان و هغه یې تار په تار کړو، خط د ښځې چې کمې کپړې وي د هغې تالاشي واخېسته، خط نشته دی. اوس خط د سره میلاویږي نه، ښځې ما سره څه شی نشته دی. علي رضی الله تعالی ته وفرمیل وی زما پیغمبر چې څه وي هغه رښتیا وي، زما پیغمبر تر اوسه پورې دروغ نه دی ویلي او هغه و چې د دې سره خط دی. وی دا خط روباسه که نه قسم په الله کو ستا کپړې ایستل راشي، کپړې به در نه وباسم، کو ستا کپړې ایستل راشي په موږ که نه دا به در نه وباسم، خو دا خط په راکئ موږ ته. خط در سره شته دی، خو تر ډېر و چې ما سره نشته دی، خو زموږ پیغمبر ویلي چې دې سره خط یقینا موږ ولټو چېرته شته دی، موږ خپل وس وکړو خط نشته دی، خو چې پیغمبر وایي خط ورسره شته دی نو صحابه کرامو د هغوی د نبي علیه السلام په خبره داسې کلک یقین و، ستا سره خط موجود دی. ښځه پوه شوه چې په هېڅ حالت زما مخکې تلو نشته دی. نو دا کمسۍ یې داسې اوچته کړه او د کمسۍ د لاندې په دې ویښتو کې غوټه کړی و، د سټ سره د کمسۍ د لاندې په دې ویښتو کې دا تعویض ایښی و، داسې تعویض غونته یې جوړ کړی و، دا خط نه دلته یې پټ کړی و، چې پټ کړی و کمسۍ ته یې لاس کړو، خط یې راویستو، ور یې ولکو، چې ور یې وکړو هغې ته یې وسو ته ځه خط یې راواغستو، نبي علیه الصلاة والسلام له یې راوړو، چې راوړو نبي علیه الصلاة والسلام خط کول او ته پړاو شو. نبی علیه الصلاة والسلام حاطب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه دا صحابي راوغوښتو، دا کار دی ولې کړی دی؟
دا کار دی ولې کړی دی صحابه کرام سخت غصه دي عمر رضی الله تعالی توره خورستلې د نبی اسلام ته بار بار وایي د الله پاک پیغمبر ماته اجازه راکا د دې منافق دا سر ومه دغه موږ سره ډېره غټه دوکه وکړله ماته اجازه راکړه چې دې منافق نه دا سر والوزم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي راوته حاتب ابن ابي بلتعه وی حاتب دا راته و چې دا کار دی ولې کړی دی دا دی ولې کړی دی هغه ورته د الله پاک پیغمبر زه خپل خبره کوم خو په ما باندې تلوار مکوئ چې زه خپل خبره پوره کوم ما باندې تلوار مکوئ نبی اسلام وایي ته څه وایي وی د الله پاک پیغمبر قسم په الله کو زما په اسلام کې ذره بره فرق راغلی زه مسلمان یم دا کار دی ولې کړی دی وی د الله پاک پیغمبر د یوې مجبورۍ نه مې کړی دی د مکې مکرمې نه چې څومره صحابه کرامو هجرت کړی دی که نه او هلته یې ښځه بچي پاتې شوي یا نور څوک پاتې شوي نو هلته یې رشته دار شته د هغې خیال وله ساتي وی زه د مکې نه راغلی مدینې منورې ته خو زما ښځه او بچي په مکه کې پاتې شوي دي او هلته زما یو رشته دار هم نشته چې د هغوی خیال وساتي په مکه کې زما هېڅوک نشته دی ښځه بچي مې خوشې پاتې شوي هېڅوک نشته دی د الله پاک پیغمبر دا کار ما صرف د خپلې ښځه او د بچو دپاره کړی دی ما وی چې نبی علیه الصلاة وسلام چې څه کوي دا به الله هسې کوي زما په دې خط باندې دا پاتې کېږي نه الله نبی علیه السلام ته هسې فتح ورکوي خو په هغوی باندې به زما لږ غونته کې احسان راشي نو زما د ښځې او د بچو به لږ خیال ساتي هغې ته به تکلیفونه هلته نه ورکوي زما بچو ته هلته تکلیفونه نه ورکوي دا کار مې صرف دې دپاره کړی ما داسې کار وکړو چې هغه الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر هم نشي رسولی زما دې خط الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر نشي رسولی نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل تا رښتیا وویل تا هم تا دا کار ته مسلمان یې خو دا کار تا صرف دې دپاره کړه تا رښتیا وویل تا داسې وکړلو عمر رضی الله تعالی بیا فرمایي وی د الله پاک پیغمبر سرتی هم دا منافق دی دا منافق دی نبی علیہ السلام دا مخ مبارک داسې سور شو او عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل یا عمر تا ته پته نشته چې دا بدري صحابي دی دا په غزوه بدر کې شامل شوی نه دی الله تبارک تعالی دا غي متعلق ولې چې تاسو څه کوئ تاسو جنتیان یې دا جنتی صحابي دی او ته وایې چې زه ترې سر ومه دا بدري صحابي نه دی عمر رضی الله تعالی چې دا خبره واوري د سترګو اوښکې روانې شوې په ژړا شو او نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل وی الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول ډېر ښه پوهېږي ما غلطي وکړه د الله پاک پیغمبر زه پوه نه شوم نو دا یو واقع پکې داسې راغلی وه چې د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه متعلق چې دا صرف هغه خط لیکلی بیا نبی علیه الصلاة والسلام په مکه مکرمه باندې د چړای اراده وکړله چې په مکه باندې حمله وکړي بهر حال بیا ټیم دوره شته دی نه چې زه بیا پکې دا پوره بیان ورسوم دا به پر روانه جوړ مو بیا چې نبی علیه الصلاة والسلام بیا د صحابه کرامو سره ملګری شو او په مکه مکرمه باندې حمله کوله نو چې کله په مکه مکرمه باندې حمله کوله 10,000 صحابه کرام ورسره دي او هلته بیا د نبی علیه الصلاة والسلام کم اخلاق مبارکه دي کم اخلاق دي بیا هلته د نبی علیه الصلاة والسلام بیا نبی علیه السلام هغه هېر کړي دي چې زه دوی په کم حالت باندې د کلي نه ایستلی ما بیا نبی علیه السلام هغه هېر کړي دي چې زما د لور سره دوی څه کړي وو بیا نبی علیه السلام هغه هېر کړي دي چې زما د بلال سره دوی څه کړي دي هغه ټول نبی علیه الصلاة والسلام بیا پریښي دي او بیا نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي دي زم تاسو ته هغه خبره کومه چې کوم یوسف علیه السلام خپلو وروڼو ته کړې وه چې لا تثریب علیکم اليوم په تاسو باندې نن هېڅ ملامتیا نشته دی خیر دی که تاسو ما سره هر څه کړي ما تاسو څه کړي یئ معاف کړي یئ دا د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق مبارکه او نبی علیه الصلاة والسلام الله تبارک وتعالی هغې ځای ته بیا واپس کړو د کوم ځای نه چې څه کړی شوی و ایستلی شوی و